بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین 13 ورځ د پاکستان او افغانستان بارډر پوینټ چمن باندې چې کوم دی د افغانستان د طرفه یو کس راغی کوم چلته کې سکیورټي ګارډز چې کوم انامي یوزولي په هغوی باندې فایرینګ وکړو. په هغې کې یو د اف سی ځوان چې کوم دی هغه شهید شو او دوه کسان چې کوم دی په هغې کې زخمیان شو. اوس دا فایرینګ وجه څه وه هیڅ دغه نه دی معلوم. د هغې نه پس بیا ټیک ده یو کوم سخت اقدامات وشو چې را پاکستان بارډر بند کړ تقریبا مسلسل 2 ورځو دپاره اوسه پورې لا هغه مسله روانه ده. سکیورټي ډېره زیاته کړله. اوس سوال دا دی چې د دې نقصان چاته وشو. افغانستان یو داسې ملک دی چې دا وخت کې د پاکستان نه علاوه د هغې سره نه څوک کاروبار کوي، نو سره تعلق ساتي او نه افغانان خپل وطنونو ته پرېږدي. لکه که تاسو وګورئ عرب دنیا ده نو په افغانانو باندې بالکل پابندي لګولې ده چېرې دا د پرېښودو نه دي. که داسې ایران ته وګورئ، که داسې تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان کوم چې دا ګاونډي هېوادونه دي، یو پاکستان دی چې دروازې ورته کلاوي. ما په خیال زه به دا ووایم چې داسې قسمه کارونه کول او بیا په هغې باندې د بده قسمته بعضې افغانان د هغوی د طرفه چې کوم کمنټس راځي نو هغه هم څه ډېر عجیبه غونته کوي. او اکثر هغه خلک نن سبا هر افغان غواړي چې هغه ته د پاکستان ویزه میلو شي او دا ما په خیال پاکستان دپاره ممکن هم نه ده چې هر یو افغاني له چې کوم دی ویزه ورکړي، ځکه ایران دوی نه پرېږدي، تاجکستان دوی نه پرېږدي، عرب دنیا دوی نه پرېږدي. نو پاکستان خو خپله باندې یو لیمیټډ ریسورسز او لیمیټډ دغه سره دی. بیا داسې قسمه واقعاتو باندې د هغوی چې کوم د نفرت او د دشمنۍ هغه فضا لکم د هغې نه دا پته لګي چې د بده قسمته زمونږ افغانان ورونو د 40 کاله جنګ نه نفرت نه هیڅ سبق نه دي زده کړی. دا 40 کاله دوی یو بل وویشته، د یو بل وینو باندې د دې ټولو لاسونه چې کوم دي هغه سره دي. خبره د یو بل وینې ژبې وخوړلې، ملک یې تباه که برباد که د بل دپاره، کله د امریکې ټوپک، کله د روس ټوپک، کله د پاکستان ټوپک، کله د ایران ټوپک. هر یو سړی راځي افغاني وژني. اوس هغه خپله ملک خو یې دې حد ته ورسو چې هغه اوس د یو افغان دپاره د پاتې کېدو نه دی. په میلیونه افغانان اوس په پاکستان کې دي. هر یو افغان غواړي چې د افغانستان، اگر چې په بابولالو کې په سندرو کې خو ډېرې غټې غټې سندرې وایي، خو اصل حقیقت دا دی چې یو افغاني دې ته تیار نه دی چې په دې ملک کې پاتې شي، دلته کې بزنس، دلته دکان، دلته کې فیملی. ځکه چې هلته کې حالات د بده قسمته داسې راغلي دي چې یاره په هغې نه پته لګي چې افغانستان واقعي د پاتې کېدو ملک نه دی. اوس په داسې حالات کې چې یو ملک تاسو ته دروازه کولو کړې ده، هغه پاکستان چې هلته تاسو ډاکټر له راځئ، هلته کې ستاسو بچي سبق کافي حده پورې دغه کوي. نو ما په خیال زه به دا ووایم چې یاره پاکستان له هم یو فیصله پکار ده. افغانانو سره که ایران دا رویه کوي نو ما په خیال د هغې به څه وجه کیدی شي، ځکه دا خبره هم غلطه ده چې هلته کې یوه ژبه وایو، یو مسلمانان. ایران هم د نیمې نه زیات، د نیمې پورې افغانان چې کوم دي هغه فارسي یا دری وایي، اکثره پکې شیعګان دي. نو دا مطلب نه دی چې ایران د خپلې دروازې کولو کړي. دغه شانتې کافي تعداد کې چې کوم دی تاجک اوسي په افغانستان کې، دا نه دی چې تاجک ته دروازې کولو کړي یا ترکمن دې کولو کړي یا ازبکستان دې کولو کړي یا ترکیه دې کولو کړي، هر چا په دروازې بندې کړي. ما په خیال پاکستان له هم یو خپله افغان پالیسي ریډیفاین کول پکار دي. داسې قسمه پالیسي چیرې لکه بس افغانستان چې څوک راځي او څنګه بل څوک سره لاس نه ورکړي نو بس مونږ، ما په خیال زمانه د خیال چې افغانستان د داسې قسمه تعلقاتو جوګه دی. د افغانستان قیادت، د افغانستان انټلیجنسیا هغوی نه غواړي چې دا ملک ته جوړ شي، هغوی نه غواړي چې د دې ملک ته چا سره تعلقات دي. نو زه دا وایم چې داسې قسمه واقعات په بارډر باندې روزانه دا دغه کېږي، بس بند کوي او ته پکار دی چې دا بارډرو ته بند شي. بس نه رهېږه بانسو نه بجېږي بانسری والا خبره ده. ځکه چې افغانان هم دا غواړي چې څنګه د دوی سره ایرانیان سلوک کوي، ایرانیان خو په بارډر باندې سوځوي، اوبو ته یې راتاووي لکه کم آلاتو سره کوي. نور ملکونه د سره پرېږدي نه، یو پاکستان یې پرېږدي او د هغه سره چې کوم دی بیا د دوی د نفرت او په میلیونه هغه افغانان اکثر چې کوم دی د نفرت ته خبرې کوي، کوم چې ټول عمر یې دلته کې تېر کړی دی، چې پلاران یې راغلي وو دلته کې سبق ویلی دی، دلته کې هغوی د دغې خلکو هم دا اړه نه دی چې افغانستان دې جوړ شي، افغان ولس چې کوم دی سیال شي،
د امن لپاره د سوکالۍ لپاره د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره نو چې داسې ده نو ما په خیال زه دا ګڼم چې پاکستان له هم په خپله افغان پالیسۍ باندې چې د توجه پکار ده ریډیفاین کول پکار دي د دوی سره چې کوم دا ویزا اسانۍ سره ملاوېدل یا په مفتو کې چې بارډر ته راځي ما خیال دا دی چې دا مکمل بندول پکار دي چې دوی ته خپله پته ولګي ځکه چې څوک هر چېرته کې دی هغه د هلته کې پاتې شي او افغانستان ښکاري داسې چې دا د جوړېدو ملک نه دی ځکه افغانان نه غواړي چې دا ملک دې جوړ شي چې کومه پورې افغان نه غوښتي تر هغه پورې چې په خپل یو سړي نه غواړي زما دا کور دې جوړ شي نو څنګه به هغه کور جوړي